یوه مسئله هغه دا دی چې سود ویلې حرام شوی دی اسلام کې پیغمبر ویلې سود حرام کړی دی قرآن کې پروردگار عالم سود ویلې حرام کړی دی حکمت و واجه څه دی شپږم امام نه حدیث دی چې لما سأله هشام بن حکم عن علت تحریم الربا هشام څه مولا صحابي او شپږم مولا یوه ورځ مولا نه پوښتنه وکړه چې مولا د سود ویلې خدای حرام کړی دی مولا ورته انه لو کان الربا حلال لترک الناس التجارات وما يحتوجون الیه فحرم الله الربا پروردگار عالم سود ځکه حرام کړی تو دا چې خلک تجارت پرې نه دی کاروبار پرې نه دی بزنس پرې نه دی په کار د پیسه بزنس کې انویسټ کی تو دا چې خلکو ته ویر کوي سود په خلی او چې کوم ضروریات دي په کار د هغه کې پیسه ولګي لذا سود خدای حرام کړل لتفر الناس عن الحرام الى التجارات تو دا چې حرام کارونه خل تجارت طرف ته لوړ شي دا پیسه چې ته سود کې لګایې پروردګاری چې تجارت کې ولګا سود کې برکات نشته ده سود کې ته ظاهر کې پیسه خلی ته چې زیاتیږي د نه زیاتیږي یاد وساتئ خدای ګارانټي ده پروردګار عالم خبرې دي که خدای باندې پروردګار عالم باندې د باور نه وي نو ټیک ده کفر حالات کې کفر لباس کې کاواغه کارونه څنګه یو کافر کس کوي شي وګرنه مسلمان کس د پاره د دې پروردګار عالم د طویلی سود پیسو سره پیسې زته نه شي زته وای پیخې د تکیږي تکلیفونه بي بیماری بي رنځوري وي هر قسم ته مسایل به د توی ځکه چونکه سود کې پیخې تکلیفونه شته دي و الى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القراض في القرض مولای ځکه تو دا چې دوی پیسې تجارت کې بزنس کې کاروبار کې استعمال شي او قرضې مسله عام